پکار دا چې دنیا کې ټول نه لوی نعمت هغه ورولي دی. امام غزالی رحم الله علیه احیاء العلوم والدین کې یو واقعه نقل کړی دا. هغه وی یو قوم و زنانه ښځې به راجمع کېدې او پخوا به د منګو کې اوبه وړلې. نو زنانه به رالې سرخه به یې تاو کړه، بوکه به یې راوچته کړه او لسته شل جینکۍ به وې. هغې به هغه غټه سرخه په ټولو منګو کې واړوله او لا بړې ګودرنه. لسته کاله دا طریقه وشوه، خلکو اوبه را چلولې. دې کې یو ځل داسې وشو چې دوی به بوکه وروویسته، نو رسی به چا کټ کړه، بوکه به کته پاتې شوه، دوی به تش تار راغونډ کو. قوم حیران شو. د هغه وخت بادشاه له خبر وړو چې جی 10 کاله 20 کاله مونږ د دې کوی نه اوبه وړې سم دم، اوس چې نوې بوکه ور واچو نو هغه کټ شي، تشه رسی بار راشي، بیا نوې واچو، بیا څه کیسه ده. بادشاه ویرېدو. هغه وی اعلان ما مقرر کو چې څوک دننه تفتیش ته لاړ، هغه سړي ته به اعلان د انعام ورکم، زه به لورم ورته ورکم او دومره دومره درهمه دینارونه پیسې او 100,000 سپین زر به م ورکم. نو دا خبر ډنګېده وي بهی دی کوی ته به څوک کوسي، هر چا وی وروره د پیسو دپاره ځان نه شو وچلی، وي چاړه که د سو ده خو په ځان کې څوک نه منډي. نو وی نه کوو دا کار. یو سړي ووی چې بادشاه دا کار زه کوم، زه کوزیږم دی کوی ته او معلومات کوم چې ولې دا بوکه کټ کېږي، کوم شرمخ دی دننه، خو په یو شرطو. وی څه شرطو؟ وی د بار نه خو به دا بوکه چا نیولي که نه راسئ. هغې ورته خامخا تا سره به 50 پهلواناني. وی جي دا 50 لرې که لسې که، خو یو به پکې زما سکه رور خامخا وي. بادشاه ورته وی هلکه د رور په دې کې څه دي، رور د صحتمند دوره نه دی، پهلوانان خلکو به رسۍ نیولي. هغه وی نه، پکار دا دی چې زما رور به وي. هغې وی ټیک د رور یې راوستی شو، خلک رالل، ټول کلی په تماشه دی، د ځان په رسۍ باندې وتړو، څه خوراک یې ځان سره واغستو، لاړو ورکوز شو. د یو تار یاد کړو چې دا تار زه راښکم، تاسو به رسۍ واپس راکاږئ. دی کوز شو چې ډېر مزل یې وکړو، تیاره ده، خلکو ته بیټرۍ نیولي دي، هغې کار پرېښودو. ډېر ښکته کوز شو چې وایي کتل نو یو غټ ځناور ده ولیدو چې دی ویرېدو، هغې ورو تار پرېږدي ورپسې. دی چې وکتل نو یو بوډۍ غټه شادو د دې کوی ویښ کې ناسته ده، او دی چې بوکه ور ننه کته ځوړندي نو هغه وایي که دا د خوراک څه دي نو یې کټ کي، چې وایي ګورې نو نه نو بیا تشه رسۍ ځي. نو هغې چې څنګه بوکې ته خوله اړموله نو د فورا روټۍ ورته ونیسله او ګوړه. نو هغه شادو یې ځان سره عادت کړه، بیا یې اوږو ته راوخېجوله. اوس اوږو ته یې چې راوخېجوله د تار راښ کو، هغې پړی واپس راکاږي. نو دا پړي چې وزن زیات دی نو دا رور یې په دې مطمئن دی چې رور خو مې شته، که رور یې راله خوړلی وي نو دا پړی به سپک وي، وزن به یې نه وي. پړی راکاږي، خو چې کله د کوی خولې له راغې نو سړی خو کته او په اوږو باندې هغه شادو وه. قوم چې هغه شادو ولیده نو پړی یې پرېښودو او غریوال منډې تړلې شوې او بادشاه هم غروال، تماشګیر خلک هم کلي هم په منډه، نوجوانان هم په منډه روان دي. وایي ناشنا اجدها ده، اوس به کلي خوري. دکه ټایم یې د رور سترګې پټې کړې، ویې که دا رسۍ پرېږدم او رور مې دې بلا سره خوله کي نو کته چې لاړو نو هډوکې به مات شي، او دا د مورنو پیو بې وفایي ده، دا خیانت کولی نه شم. ځکه خلک وایي چې میدان درته د ګټې تاوان جوړ شي، دغه ټایم کې بل څوک نه یو توره رور کوي. نو هغه ځان کلک کو، خو چې پړي پوره راښ کو نو هغه شادو د په اوږه کېنولې وه. بس ټکه ټایم چې دې سړي وکتل نو میدان خالي دی، تش تور، هېڅوک نشته. سپوم منډې کړي دي د خلکو د وجې چې خلکو منډې والې سپیم پکې منډه کي. چې میدان دکه ټایم د روڼ نه غاړه تاو کړه او په تندي ښکل کو او مور یې په دیوال باندې ورته تماشه کوله. اکه ټایم کې بادشاه دا ومنله چې د دنیا هر طاقت بې وفا دی، د دنیا دوستۍ بې وفا دي، د دنیا انعامات بې وفا دي، د وفا څیز چې په دنیا کې دی هغه رورولي ده. الله دې لعنت په هغه ښځو باندې وکړي چې هغه رونه جنګوي. ډېرو ښځو
داسې کړي دي چې ورورولۍ تباه او برباد کړي، خاندانونه تباه او برباد کړل په توتو مې باندې. ستاسو ډوکې مونږ له ډب راکو، زمونږ ډوکې دله ډب ورکو. خاوند ته وایي چې دا چل کوي، او وروڼه په خپلو کې په جنګ کې، د تره زامن خپلو کې په جنګ کې، ماما زامن، پپو زامن، رشتہ دار خپلو کې په جنګ کې وینې تویږي، او اکه ښځې بیا دکسې زیړ مخونه ناستي. دا ډېر لوی عظیم جرم دی، او الله داسې جرم نه معاف کوي. کمې ښځې چې دوه وروڼه په جنګ کړل، الله به هغه ښځې له تر هغې مرګ نه راولي تر څو چې هغه د قوم مخې ته شرمولې نه. او دا مونږ ولیدل په سترګو باندې په ډېرو کلو علاقو کې چې کومې ښځې داسې وي چې هغه سړي جنګوي، سړي یو بل پسې تماچې راوالي، سړي پکې مرګونه وکړي، هغه ښځو نه الله بیا د هغې انتقام اخلي او پس ذلت او رسوایي الله وشرموي.